په 240 BC کې چې کوم دی د ارض چې کوم دی سرکمفرنس چې کوم دی هغه فایند کړو. څنګه فایند کړو؟ داسې و بیټا دا اکچولی دا یو اسټرانومر هم و، دا ساینټسټ ټیک دی جی، اور دی دا چې کوم دی جیوګرافي چې کوم دی هغه فادر هم درته ویلی شي. ټیک دی بیټا. د چې کوم دی د ډېر کسانو دا خبره اورېدلې وه چې یاره په ساینې کې دا کم سن ریز چې دي دا بالکل پیرلل وي. کله چې 21 جون وي نو په دغه ورځ باندې په 12 بجې بالکل شیډو چې کوم دی هلته کې نه فام کیږي. ټیک دی جی. د ډېرو کسانو دا خبره اورېدلې وه چې یاره 21 جون چې کوم دی په دې ورځ باندې په 12 بجې په ساینې کې چې کوم دی هغه سن ریز چې دی هغه بالکل پیرلل وي او دغلته کې په دې ټایم باندې بالکل شیډوز نه وي. نو د بیا داسې کار وکړو چې په الکسنډریا کې د یو سټیک واخیستو چې د هغې لینت دته الریډي معلوم و. ټیک دی جی. اور د چې کوم دی په ایگزیکټ دغه ډیټ او په دغه ټایم باندې دا سټیک چې کوم دی هغه ودرو. ټیک دی جی. اور د شیډو چې کوم دی مثال دا زم سره سټیک دی دا سن رایز په دې باندې لګي نو کلیر خبره ده چې دلته کې به د شیډو جوړیږي. نو د دې سټیک او د دې شیډو په منځ کې چې کوم دلته کې انګل جوړېدو د هغه انګل فایند کوم. هغه انګل تقریبا چې کوم دی 7.2 ډیګري جوړېدو. نو بیا دا وی چې یاره دا انګل خو ما فایند کو، خو که چېرته د الکسنډریا اور د ساینې په منځ کې ډسټنس زه معلوم کم نو بیا دا پوسیبل ده چې زه د ارض چې کوم سرکمفرنس دی دا هم زه فایند کم. نو بیټا د هغې دپاره چې کوم دی په هغې وخت کې د دپاره دا یو چیلنج و چې لکه د الکسنډریا اور د ساینې په منځ کې چې کوم دی ډسټنس معلومول کافي ټیکنیکل کار و، خو بهرحال د هم څه حده پورې خپل کار کړی و. ټیک ده. اور هغه ډسټنس یې معلوم کړی، خو یاد ساتئ هغه زموږ سره هغې وخت کې سټینډرډ یونټ یې نه وي. ټیک ده جی. سټینډرډ یونټ میټر نه و، د دوی لپاره یو بل یونټ یې په هغه یوز کړی و. ټیک ده جی. د هغې په ترو باندې چې کوم دی دا ډسټنس یې معلوم کو، اور بیا چې کوم دی یو سمپل ریشو کم چې تاسو دلته لیدی شئ دا ریشو پروپورشن دا پروپورشن یې استعمال کو، او د دې په ترو باندې چې کوم دی هغه د چې کوم دی څه دی د ارض چې کوم سرکمفرنس دی دا یې فایند کړو. نو ریشو زم سره داسې و چې د چې کوم یوز کړو ډسټنس بټوین د الکسنډریا اینډ د ساینې. ټیک ده جی. ډیوایډډ بای سرکمفرنس اف د ارض. بل اړخ ته واخیستل ډیګري اف د شیډو ډیوایډډ بای 360 ډیګري. نو دا 360 ډیګري د ولې واخیستو ځکه چې اکچولي دا کم سن چې د دې ارت نه ګیر چاپېره چولي نو دا یو راوند ټریپ کې مطلب یو سرکل دی پوره کوي، او په یو سرکل کې زم سره ټوټل انګل چې وي هغه 360 وي. نو موږ دا ویلو شو چې یو خو د ډسټنس ریشیوز واخیستل اور سیکنډ اړخ ته د انګل چې کوم دی څه وکړل هغه ریشیوز واخیستل. ټیک ده جی. اوس که تاسو وګورئ ستاسو د ډیګري اف د شیډو چې کوم دی تاسو ته نون وي اور چې کوم دی ډسټنس هم نون وي. زما خیال دی سرکمفرنس اف د ارض چې کوم تاسو په اسانۍ سره فایند کولی شئ. نو په هغه وخت کې چې کوم دی دې ساینټسټ دومره چې کوم دی د خپل ذهن نه کار اخیستی و او په دې پروپورشن طریقې سره په دې سمپل سټیک طریقې سره چې کوم دی د څه وکړل د ارض چې کوم دی سرکمفرنس فایند کو. او بیا الریډي کلیر خبره ده چې سرکمفرنس فایند شي نو د هغې نه ریډیس په اسانۍ سره معلومیږي چې د هغې دپاره فارمولې چې د هغه S = 2 پای R ده. نو په دې طریقې سره بیټا د چې کوم دی ریډیس اف د ارض هغه معلوم کړو. نو بیټا دا و زمونږ د نن ټاپک چې میس اف د ارض. ټیک ده جی. بیا د هغې چې کوم دی زموږ سره د هغې د میتھمیټیکل فارم ډیرایویشن دی، زه په دا میتھمیټیکل فارم موږ ډیرایو کوو. د هغې نه بعد چې کوم دا دی کیلکولیشن دی او فاینلي چې کوم دی دا زموږ سره میس اف د ارض ویلوز دي. نو بیټا دا و زموږ د نن ټاپک میس اف د ارض. که په دې کې تاسو څه هم کنفیوژن وي څه هم پرابلم وي نو کاینډلي لږ ورته کمنټ کوئ. تاسو کمنټس نه کوئ د دې مطلب دا دی چې یا خو تاسو پوهیږئ 100% او یا خو تاسو بالکل نه پوهیږئ. نو کاینډلي چې تاسو څه هم پرابلم وي نو یوازې چې کوم دی لیکل نه دي چې تاسو به بس دې نه لیکچر ولیکئ او خبره ختم، یا به راټولوئ په دې ځان پوه کوئ. که تاسو څه هم پرابلم وي نو بېشکه تاسو اني ټایم کمنټ کولی شئ، ماته چې کوم دی تھرو واټساپ هم ویلی شئ. اور که تاسو اوسه پورې زما دا چینل نه یې سبسکرایب کړی نو کاینډلي زما دا چینل سبسکرایب کړئ. اور که دا لیکچر دا ویډیو ستاسو خوښه شوي تاسو پرې ښه پوه شوي نو کاینډلي دا لایک هم کې شیر هم کې د خپل فرینډ سره. او دا را روان لیکچر پورې زه ستاسو نه اجازت غواړم. خپل خیال ساتئ. د الله په امان.